او په دغه کې بیا چې کله حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک کومه مشوره ورکړې ده، یقین وکړئ د انسان سوچ او فکر حیران شي. د حضور زړه مبارک خوشحاله شو په دې خبرو باندې. حضرت عبدالله ابن مسعود چې دی دا ډېر مشهور فقیه او محدث صحابي دی او ډېر صحابو به د ده نه د علم تنده ماتوله او ډېر لوی علمي خدمات دي. خو ده مبارک به فرمایل وی زما دا ټول علمي خدمات، زما دا ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین خدمات، زما دا احادیث خدمات، زما د قرآن دا خدمات دا د قربان شي په هغه یوه جمله باندې د حضرت مقداد بن اسود چې کومه جمله حضور ته ویلې وه، نو زما د ټول عمر د علمي خدمات دی ولا زه بدل کې ورکومه، خو ورته وایم چې هغه جمله راله راکړه چې کومه جمله دی د مدینې منورې جانان مبارک ته د بدر په وخت کې ویلې وه. کومه جمله چې یا رسول الله ته زمونږ نه تاسو مبارک تپوس کوئ نو مونږ خو حاضر یو، مونږ خو جنګېدو دپاره ولاړ یو. وی بیا قربان د دې جملې نه شم چې د دې جملې په اورېدو باندې اشرق وجه النبي صلی الله علیه وآله وسلم د حضور مخ مبارک باسم لکه د نور چې څنګه عقیدونکي دی داسې روښانه به، خو چې کله به جانان مبارک خوشحاله شو نو صحابه فرمایي چې بیا د خوشحالۍ په وخت کې به زما د کریم آقا مخ مبارک داسې ښکارېده کان الشمس تجري فی وجهي، ته به وایې نن دا نور لاندې راکوز شوی دی او زما د جانان په اننګو مبارکو کې ځلیږي. ځکه به عاشق صادق فرمایل مخدیار شمس و قمر سره یو ندي، ستا زلفان مشک و عنبر سره یو ندي، چرته نرګس شیلا غزاله چرته حیف دی دغه ستا بسر سره یو ندي، چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروې صنوبر سره یو ندي، چې له زخمه مجروح صحت نه غواړي ستا مجګان تیر او نشتر سره یو ندي، چې دواړه کونه نه رسي بهاته ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو ندي، د مسیح د لاس ملهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو ندي، آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو ندي، او مخ د هر بلبل او هر گل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو ندي. حضرت عبدالله بن مسعود به فرمایل چې کاش د دې جملې قائل زوی، د دې جملې ویونکې زوی دا اعزاز الله مال راکړی وی، ما حضور ته داسې ویلې وی. دا عزتمندو دومره عظیمه جمله به د حضور زړه مبارک خوشحالول. حضرت سعد ابن معاذ چې زما جانان مبارک تپوس وکړه بدر ته تله غواړي که تله نه غواړي، چام دا ونوی چې قربان تورې را سره نشته جنگ خو په تورو باندې کېږي، چام دا ونوی قربان سورلی نشته د روژې میاشت ده سفر به څنګه کوو، چام دا ونوی چې یا رسول الله تعداد کم دی په 350 کسانو باندې به د زرو مقابله څنګه کوو، بلکې حضرت سعد ابن معاذ فرمایل سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول الله ستاسو مبارکو چې څه خوښه وي، چا سره وایي دوستیو کې مونږ به دوستی کوو، چا سره وایي دشمنیو کې مونږ به دشمنی کوو، چا سره یا رسول الله تاسو مبارکو زمونږ مال خپل نه دی ټول ستاسو دی، چې څه رانه غواړئ نو تاسو رانه واخلئ، چې څه راته پرېږدی نو پرېږدی. یا رسول الله چې کوم مال تاسو زمونږ نه واخلئ هغه مال به ډېر بهتر وي د هغې نه چې کوم مونږ سره پاتې شي. او یا رسول الله دا خو بدر مخامخ دی، دا ځای دی، تاسو چې حکم وکئ نو مونږ به ستاسو په حکم باندې د برکالغمات پورې ملاړ شو او ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه په سمندر باندې ور واچو. چې د دې خبرې اورېدلو چې د محبوب علیه السلام په مخ مبارک باندې د خوشحالۍ اثرات راغلل. اوس عزتمندو چا چې حضور خوشحاله کو، حضرت امیر المجاهدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه به چې کله د حضرت سعد ابن معاذ دا حدیث مبارک بیانو، وی به چې کله د مبارک رب ولګېده په غزوه خندق کې او هغه دا مبارک هغه لاس نه وینې روانې شوې، نو حضور علیه السلام مبارک د ده دپاره خیمه د خپل د مسجد نبوي سره متصل ولګوله، او چې کله متصل ولګوله چې حضور به جمعات ته راته او کله به یې مونځ کو نو راتلو کې به هم د حضرت سعد پوښتنه کوله او په تلو کې به هم د حضرت سعد خیمې له لاړو د هغه پوښتنه به یې وکړه. دا باباجي مبارک چې فرمایي که نه چې زهر وخوره چې دارو د رغېدو خوري، ستا له شوکه چې محمد امین بیمار شو. دا بیماری خو داسې وه چې حضرت سعد وی چې مزه خو یې اوس وکړه
خوند خویس ہوکو چې سهارم د زما د جانان مبارک صحبت ملاویږي معیت ملاویږي ماسپخینم ملاویږي مازدیګرم ملاویږي ماښامم ملاویږي ماسخوتنم ملاویږي د دې زخم نه خړو روغوالی په کار نه دی نو عزتمند حضور یې خوشحاله کړی و نو چې کله قدردانو د مبارک کله وفات شو دا حدیث خو ډېر اوږد دی مور چونکې ځوان و 33 کاله عمر و ځوان و بلکل ینګ و نو چې کله وفات شو نو په مور بیبي باندې ډېر لوی غم و ډېر غټ غم و پې ظاهره خبره د ځوان بچی ته جدا شوی و نو مور یې راغله او ډېره پریشانه وه په ژړا او فریاد کې وه زما جانان مبارک ورته فرمایي مور یې ولې جاړې ته په هغه بچي باندې جاړې چې د کم بچي د استقبال دپاره او د هغه د جنازې د اوچتولو دپاره فرښتې راغلې وې د اسمان نه فرښتې راغلې وې د هغه د جنازې د اوچتولو دپاره د هغه د دیدن دپاره د الله دومره فرښتې چرته نه دي راغلې چې کومې فرښتې د حضرت سعد په مرګ باندې ځمکې ته راکوزې شوي او بیا ورته فرمایي چې ته ولې جاړې تر اوسه پورې الله د چا سره داسې نه دی ملو شوی لکه څنګه چې ستا د زوی سره ملو شوی دی د عزتمندو امیر المجاهدین به فرمایل ولې به نه ملاوېده الله به ورسره په خوشحالۍ ولې نه ملاوېده چې حضرت سعد کله زما جانان مبارک خوشحاله که زما محبوبې د بدر په میدان باندې خوشحاله که نو د حضور چې مبارک په مخ باندې چې چا مسکا راوستې وه خوشحالي راوستې وه نو چې کله رب د هغې حضرت سعد سره ملاوېده نو الله هم ورسره په خوشحالۍ باندې ملو شي